سلامونه احترامات ګرانو کتونکو. علم خان شیرپوی مو په څنګ کې مې موجود دی ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی. تاسو بره ټایټل ګورئ چې پښتون جرګه او ورسره د صوبایي حکومت کردار. په دې باندې به خبرې اترې کوو. ګرانو کتونکو ړومبې دا عوامي عدالت و. عوامي عدالت ته چې کله پرشر د بو راغی نو بیا پښتون جرګه شوه. د دغه د ټولو پښتنو نماینده جرګه یعنی اے پی سی ورته په ساده ژبو کې ویلی شو چې ټولې پارټۍ هغه یو ځای ته راغونډې شوې وي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. په سوشل میډیا باندې مختلف خبرې اترې کېږي. ګرانو کتونکو خو زمونږ دا پیج وګورئ نو زمونږ نه زیات رپورټ یې په دې چانل یې کړی. موږ یې ښه اړخ هم کتلی دی او بد اړخ هم کتلی دی. خو نن چې زه کومې خبرې اترې کوم نو ګیله مې کوم ځای کې ده؟ ګیله مې دغه ځای کې ده چې منظور پښتین صاحب جرګه وکړله، خو جرګه کې د ټولو نه زیات چې کوم دی نو پی ټي آی ته اهمیت ورکړو او پی ټي آی ته اهمیت په دې باندې ورکړو چې په دغه جرګه باندې ذرایع وایي چې په دې باندې کافي خرچه وشوله او صوبایي حکومت کړی ده. هغه مجبوري وه. نو دا د پښتنو نماینده جرګه ور دې کې مجبوري نه ځایږي. بیا د داسې خلکو نه نادیده که خلک به ورته وایي چې په دې ملک کې په دې صوبه کې ژوند کوي، د دې صوبې په پاسپورټ باندې مزې کوي، د دې ملک ورسره شهادي کارت یې په جیب کې نیولی وي، په هغې باندې کاروبارونه کوي، ځمکې په اخلي، قبضه مافیا شان خلکه هغه بیا دا خبرې کوي چې نه مې دا پاسپورټ پکار دی، نه مې دا شهادي کارت پکار دی او نه مې دا ملک پکار دی. نو چې ملک دې نه دی پکار نو ټول ډبلین غاړه ځه. برخل په دې ملک ادارې یا ریاست خپل رټ قایموي نه قایموي او قایموي نو دغه شانتې خلکو خلاف فوري کاروي پکار ده. بله یو مهمه خبره کوم چې کله دا سیاسي خلک ښه ناکامه شي که نه کرپشن وکړي او خلکو ته ډیلیور نه کړي هغه خپل دغه نو په آرمي باندې به راشي او په هغې باندې به نیوکې شروع کړي. آرمي داسې آرمي هغه شانتې به بیا به آرمي چې کومه ده دوی د سترګو ازغې وي. خو نن په دې ملک کې آرمي نه وه نو بیا به د شام او د ایران او د فلسطین او د عراق خالو. په دې باندې ما ضروري ګڼم چې ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی یو سماجي کارکن، سیاسي کارکن، نظر ساتي، یو محب وطن انسان. په دې باندې به خبرې اترې کوم. خالد خان ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو. څه نظر ساتئ دغه جرګې ته په کوم نظر تاسو ګورئ؟ نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. علم خان رو رتا ته زمون کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. علم خان رو را تا چې څنګه د وی چې بې اول چې دی عوامي عدالت بیا چې دی پښتون قومي جرګه شوه. ښه چې دی جرګه خو زمونږ د پښتنو د روایت دی او زمونږ چې څومره فوري انصاف څومره دغه به کېدو بلکې د مشرانو نه را روان ده. نه به مونږ ته څه ته وایي چې د کور عدالت د کور دهلیزو په دې باندې به ټولې جګړې هر څه مسلې به حل کېدې. خو آیا چې دې کې ته دا وګوره چې آیا دا دې کې څه اغراض او مقاصدو کم زمونږ پښتنو له څنګه دي بل څنګه دي د ریاست خبرې وشوې د دغه وشوې. نو ریاست دپاره خو ګوره فوج لازم مظلوم دی اکوار یو دغه. خو تاسو وګورئ نو کو نن د فلسطین حل دی ولې فلسطین په څه کمزورې دی هغه سره فوجي طاقت قوت نشته. د شام ایون دا لیبیا تاسو ګورئ دا غیم دا حل دی. خو دا نور ملکونه د افغانستان نه دغه نو څو فوجي قوت و چې هغه راغی. روس ولې ټوکرې شو خو په دغه وجه چې بی هغه فوجي قوت و. لکه یو داسې شک پکې دی چې یاره فوج دې وځي او 2 میاشتې ټیم او 2 میاشتې پس نو څه به کوي؟ ډز به کوي، مقابله به کوي، څه به کوي؟ علم خان دا خو اګب تا ته دا کوي مطلب دا چې دغه خو کولی نشي. دا داسې کو تاسو کتلو د ملکن کې مغه دغه راغلی او چېره چا شریعت راوستو چا څه راوستل خو د هغې مطلب دا دی چې هغې سره خو دو نه شو. د مسلو حل عوام داسې کسان دا دي چې دې نه مخکې هم دا شوي دي چې یاره زمونږ پښتانه په دې باندې ګمراه شي چې لکه هغه راوشي نفرت پیدا شي. د فوج به چې دی ټیک ته خامې خو بیا هم ډېرې دي چې کم خامې دي په کار دی چې تاسو ورته هغې اصلاح وکړئ. ویره زمونږ دا دغه دي خو ریاست ته نه شي چلنج کولی. باډر چې کولو شي که نه نو زموږ دې صوبې ته پیدا بالکل نه چې کولو د دا 200 کیلومتر بالکل نه. ستا نه دې ځای نه اوچت کو د افغانستان مطلب دا دی ستا هغه داوړ ایس پي کم خو یې ورسو
ستا د افغانستان دې کې وایي افغان کنه. ستا به چې دلته 302 شو نه به چېرته تلې د ریتې نه کوم خوا بدلې دې قبایلو قبایل کور به دې واشو چې ماشوم به د نو تختو چېرته بدلې قبایلو کې نو تاله به الکوله چا بدل الکوله د هغې ملکوله بدلې لا به د حکومتي چارواکو ته وي نو داسې پرېږده چې دغه خلک هم زمونږ سره دلته داسې خلک وګورو که نه چې هغوی وي د سمګلینګ چې به کله کېده نو ما ته به شیمپو ډېر ارزان میلاوي دغه صرف د شیمپو پیداوار نو شیمپو پورې لکه دا یو خبره پکې ما واورېدله چې شیمپو به ډېر ارزان میلاوي هغه دې هم شیمپو هغه چا چې خبره کوله خو لکه کار یې د شیمپو علم خان وروره داسې نه ده اته ته مو وایي چې فوج جرنیلان زیات کا په پنجاب کې 30 دي زما یو دی زیات کا کارخانه ستا دلته و چا ته زیاتو هم کې هغوی ودي باسي نه خو بېله خبره کارخانه ولې چې د پیپر میل بند شو چې کله پاکستان جوړېدو 400 ته ریلوی ټریک ولې راغلی ولې دلته کارخانه وه ستا د بوس ستا د ګنې دغه دي دا به ټول تلل هسې خالد خندي کې ما سره څونه اتفاق کوي ما خو چې کار لیدلي د ایوب خان په دور کې ډیمونه جوړ شوي دي بالکل د ضیاء الحق په دور کې ما ته یو کارنامه چې مزدورانو لپاره د کوټې اعلان کړی نور لا پرېږده د مشرف په دغه کې چې کوم دی نو دا سینجي او تاسو ډېر نو دا جمهوري خلک چې راغلي نو جمهوري او د فوجي ډیکټیټرشپ کې چې کوم دی نو زما د پاکستان له دې مله خو په میرټ نوکرۍ چې کوم دی نو دا ما د مشرف په دور کې لیدلي زما پکې خپل دورونه ګوره علم خان د جړا مقام خو دا دی ستا څومره لیډرشپ چې دی بار روزګار کوي څه کوي بار روزګار کوي ستا څومره دی کو د نواز شریف وګورې کو د عمران خان وګورې د ټول وګورې نو اولاد یې چېرته دی بار دی هغه بار دی او تا چې د شیمپو وي دا ستا پښتونخوا خیبر پښتونخوا چې کوم ده دا د ملامال ده د معدنیاتو نه د هر څه نه خوب مصیبت دا دی چې لیډرشپ ورته هغه میلاو نه دی خلک ورته هغه نه دي ستا اوبه دي اوبه دومره خوږې اوبه دي ستا بجلي دا مکمل فری نو چې کله دوی ناکامه شي نو بیا په فوج باندې ټوله روړه وړه نو ما خو تا ته ووایي چې هغه دي قابلو نو بیا به هر څه کړي که نه د دې چغې خو نورې موالې شوي دي خو ډېر خلک پکې غرق شوي دي دا ګڼئ چې په دې جرګه به ډېره پیسه لګېدلي په دې نه بالکل نه لکه دا دونه کیمپونه لګېدلي خوراک څښاک چې اوس اعلی په سټیج باندې موجوده بالکل به پې لګېدلي بلا پیسې پې لګېدلي خو آیا امپیکټ یې راغی او کو دا تا د دې کې به صوبایي حکومت دغه کړي ولې چې وزیر اعلی صاحب وي میزبان نو خو بیا تا ته ښه پته ده مطلب دا چې زموږ نه زیات په دې نظر ستا دی چې د صحافي چې دی د معاشري سي سترګې نو خو تاسو ته زیات زموږ نه پته ده چې بوی دا دومره ارسې پیدا کړي دي کو نه دي کړي بس اے پی سی نو به راغستل پکار چې ټول سیاسي څنګه چې سکندونه کې هغه ډزې چې صوبایي حکومت لخوا د پولیسو لخوا په هغه پښتنو باندې شو څلور پکې شهیدان شو نو هغه ټیم نه پات چې کوم دي د یو میزلان دی رالل نو یا د دې صوبې د دې وسایلو لپاره مسایلو لپاره دې لپاره دوی یو ځای کېدی نشي بالکل کېدی شي بالکل کېدی شي خبره دا ده وایي چې هغه د انګریزي یو مقوله ده وي ډیویژن هیو تقسیم چې دی زموږ د معاشرې حل نه دی زموږ یو ځای کېدل دي آیا چې دا کم وسایل دي موږ سره دې دپاره به څه کوو اوس لکه 400 کې یو میډیکل کالج پکار دی کو نه دی چې پکار دی نو هغې دپاره به څه اقدام تاسو کوئ داسې نور ستا د پښتنو علاقو کې کروڑونه خلک روزګار له بار لځي ولې ځي انګریز هغه وخت کې تاله دلته راته ولې راته دې کې دوی چې پاسپورټ هم نه دی پکار شادي کارت هم نه دی پکار نو علم خان دا خو خیر غلطه وایي دا خو دې بیا وایي او بیا همغه شي ورسره ملګري شي مرسته وکړي دا خو د لیډر کار دی لپاره د عوام کې اشتعال پیدا کولو لپاره همدغه لوبه دا خو د عوام دپاره طبعي زموږ د معاشرې راشي چې څنګه تا د 9 مې واقعات وکتل ډېر پکې دا د کورونو کې پراته نوکرۍ لاړې جیلونو کې پراته څوک یې تپوس کوي هغې کې موږ په سرکاري خلک چې څونه پکې ورغلي نو په هغې خلاف چې کوم انکوایري سټارټ شوه که نه خو په کار هم د نوکر خو په کار پیدې څه وکړه خالد فایده دا ده چې بس د ګرانۍ او د دغه نه د ایشو اخوا کړه او یو باس جوړ شو چې زمونږ هغه کار دی لکه زما چې ټټوانو د کرې ټټوانو استعمال شو دغه لکه اوس موټروي چې دی مخکې په 30 روپۍ لې اوس په خور ته په 60 ځي خو یو قسم غږ نه کوي غنمې د مخکې چې کله ګرانو نو تا ته ولې دي سار کړی او چې ارزان شنو تا نه د سره ناغشتل د پنجاب نه واغشتل یو شیخ نو په کار چې د پرویز خټک وخت کې دلته سونه کرپشن شوی دی د محمود خان وخت کې سونه کرپشن شوی دی یا د دې صوبې چې حکومت په مرکز کې نو زموږ چې کم وسایل او هغه دوی را دغه کړل نو په دې جرګه کې دا یو څو شکونه دي پښتونخوا د پیدې لپاره نه نو دا غي اجت نشته کنه موږ الحمدلله مالدار او تا مو نه وي و چې ارزانی رااله شی په 60 روپیا شو او څوک دا غږ نه کوي وته چې لکه
د هغه مخلوق ته موږ پر رڼا روز دروغ وایو خلک راته لاسونه پړقوي وی ارزانی رااله وی دا د خبره دا 30 روپۍ شی مې ته په سټ کو دا پولیس نه اختیار واغسته کنه پولیس بیا دلته ګډه کوي دا ورته وفاق وایي دلته کې هغه وزیر اعلی ناست دلته کې منظور پښتين چې کوم دی ورته داسې نیغ نیغ ګوري او خان دي شان دي چې لکه ستا د وړاندې وایي دا د سپېړې د والو دی چې ستا په حکومت کې ستا په صوبه کې ته چیف ایگزیکټیو وي څنګه پکې بل راځي او پکې ډس کوي او زما پښتانه تاسو نه خیر 18 تورین نه پس خو چې دی مطلب دا دی د صوبایي حکومت اختیار دی قانون د آئین د تویم آئین پراډو دوه روانه نو دوام خو دغه خو مصیبت دی کنه اغه تم دا پته چې هر وخت دوکه کوي او قوم لنوي نوي مسائل پیدا کوي ایشوز وته پیدا کوي پروپاګاندا فیک نیوز لکه نن سبا د لاور یو ایشو مخه تراغلی نن په ثوابه کې راغلی د یو ماشوم سره د سکول چوکیدار کمرې ته راکړي جنسي تیرې کړی د ثوابه د غیلا پته نه لګي چې څه ماشوم چې کومه ده په هسپتال کې بیماره مریضه ده پلار یې وایي مور یې چغې وایي او دې خلکو هغه فیک نیوز چې کوم دې راکړي چې هغه جنسي تیرې او ریپ شوي دغه خو زمونږ د معاشرې دغه ده که نه ما ته ووایي چې ستا بنیادي مسایل نه توجه هټول دي په دې دغه اړخ ته چې بای دا به کوو هغه به کوو عملي به کوو لکه مونږ کینو نو مونږ یاره پلان کې دا شوي دا شوي موجوده حالات ماله پکار دي د مستقبل خو الله ته پته ده مستقبل له به زه اله کومه لکه دې به زه لږ مثال درکړمه چې ستا کور کې تا ته وړو ته چې روټۍ پکاري ته ورته زما پلار دا کړي زما نیکه دا کړي دي بچو ته وایي هغې به وایي چې یار دا دې څه وایي دا خالد بختیار خان جرگی میں 80 کیمپ لگی ہے ہر کیمپ اپنے علاقے اور قوم سے ہمیں 3-3 ہزار کا لشکر دے تاکہ ہم اپنا ملی لشکر بنائیں جس کی تعداد 2,40,000 ہوگی فوج طالبان اور داعش 60 دن میں ہمارے علاقے خالی کر دا خو علف خان مطلب دا دی چې بای فوج خو نه دی پکار لو فوج خو دغه د ملک ستا دفاع ده ته به صدق کې او طالبان او داعش راځي پکارو چې لری کې لکه دا فوج هم غواړي چې دا د پورینو زیات دا غوي خبره او خاص رنگ ولا ایگزیکټلی دا فوج په کې سره درنه کړی دي نور چې لکه کوم خبره ده چې کوم فوج غواړي چې دا وزي بالکل ودي زی اخو د ماشین ناسور دي بالکل او لګیا دي په دې خو تبي شوي د خبل دا دی چې تورخم سے چمن تک بارڈر کو بالکل کھول دیا جائے تاکہ وہاں دونوں طرف سے لوگ بغیر کاغذات یا اجازت کے عاجز اس کی اور بغیر کسٹم ڈیوٹی سامان لا سکے آسان الفاظ میں بارڈر ختم کر دیا جائے نلو خان ستا دا خلق بس کوي دا ته چې وې دې ته وایي د تجارت کوم پردیشي روړم او دلته خرڅوم ستا دا وطن والا بس کوي چې څنګه غنم روړل زمیندار تبا کو دی بس کوي بیا خو دا غونډې شړیو لګو بس بیا دغه کنه یو بل شیخ پر کې په نظر ګورم زمینوں کے تنازعات کا فیصلہ ہمارا جرگہ خود کرے گا بالکل دلته کې خلکو قبضه کړي دي د ډېرو خانانو ځمکې بغیر کفنه ښخ شو همداسې ده بالکل همداسې ده د هغوی ځمکو باندې دغه کړي دي مزې پې دوی کوي تعلیمونه پې کوي دغه کوي داسې یو دغه راغلي فیصلې ته نه کیني چې هغوی نو لو خانه خو ځان له آخرت خواري کړه دا دنیا خو ډېره مختصر ده ډېر مشرف ته نوم واغشتو ایوب خان دې وکتو مخکې ورځ یو ځای ته تلي ول ته د هغې دغه ته نو د هغې هغه قبر مې ولیدو دغه مې ولیکو د ایوب خان دی یو د واله له خوا تللی وم خبره دا د مشرف حل دی وکتو نو خبره دا ده چې ته څومره دا دغه وکړې خو هلته د آخرت په ځان له خرابه دلته ګمان ہے کہ 60 دن بعد یہ پوچ پر ہی حملہ ور ہوں گی 60 دن کا نا ٹی ٹی پی یا اس کی کسی کمانڈر کا جرگی میں نام تک لینے کی جرت نہیں کی گئی اسی طرح بارڈر کھولنے کا مطلب ہے آپ ریاست کو ختم کر دیں بالکل همداسې ده ولې دا دلته کې ټي ټي پی والا پسې خو چې دی په کارو چې راپاسې چېرې زما په علاقه کې د څه کې څه مسله تا پوه نه شوې او چې څنګه په میډیا دا هایلایټ کړل دا دې هایلایټ کړي چې دا څنګه وایي نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی چې وروره دا ټي ټي پی والا دلته دی دا څه کوي دا خو ټیک اقدام دی چې بل دی زمونږ په جس کو منظور پشتین نے کاروبار کہا اس کو دنیا میں اسمگلنگ کہا جاتا ہے جو کسی بھی ریاست کی کمر توڑ دیتی ہے جہاں تک بلی کی بات ہے تو کے پی میں تو آج بھی 80% بلی چوری ہو رہی ہے یہ شاید انہوں نے خالی آزاد کشمیر میں ہونے والے احتجاج سے سیکھا ہے خیر دا بجلی خو چې وي زمونږ ښه په اسانه ده کېږي خو دا خو پالیسۍ نشته نه علف خان دا دومره نه څومره چې دی په پنجاب کې کېږي څومره په دا کراچۍ کې کېږي یو کارخانهدار چې څومره کوي نو هغه عمره زه نشم کولی هغه عمره زه نه کوم خو خبره دا ده چې زما ټول دم د دې ریاست کار هغې کې نه د سیاسي خلک ولا موقع ورکړي چې کونډی چې یو دا
هر څه روان دي لکه غلام الله کافي خانه روان چې را خو د ګوره دې وخت چې کومه ګراني ده د بجلۍ په دې باندې چې دا اوس وګوره موږ ته په 80 روپۍ یونټ ملاویږي الله خان د هغې خو دا ده چې ته آی پی پیز دي دي ختم کی او زما په دغه باندې بجلی په ارزانه جوړیږي عمدي به ایکسپورټ کوي ټیک ده او بل دا ته وایي سیاسي خو لوبه دا ده خو هغه پولیس دی او کو بل دی نه خو هغه انسپکټرچر خراب پس دی نن چې دا مونږ دا دی چغې وي ولې چغې وي چې بای پالیسو تسلسل نشته مطلب عوام ته ریلیف نه ځکه هر سړی چې کوم ځای نوی شي راځي هغې له منډې وایي ښه د پاکستان جنډه په دې جرګه کې نه ولیکه موږ پاکستانیان یو بالکل یو د افغانستان جنډه پکې وه بالکل دا خو زیاتې دی کم کوه سې نه 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 دا افغانستان تا سره مخکې څه کړي ګوره د انګریز نه مخکې دلته څوک وو سیکو ګنې ته خو د شب قدر قلعه ته ورشي یو دروازې بنده کړې ده او پیښور ته به د بوزم بله ایسار او مغه سره قبل د سیک حکومت و خوږ شه علاقو کې بس تا لږ ډېر دغه هلته چې د افغانستان نه تاله ولې سپورټ نه راته په بادشاه ظفر دی په هندوستان کې چې حکومت د مسلمانو نو ستا د علاقه ولې و موجوده پاکستان چې دی دلته سیکو خوږ شه علاقې به ورسره دغه وې زما چې کومه ګیله ده که نه لکه ګوره چې منظور پښتون کوم تحقیق کړی که نه لکه پی ټي آی والا سره په دې ملک کې زیاتې کېږي ظلم کېږي د هغې نه انکار نشته دی خو دې خو د بي ټیم کردار ادا کړ ده خو د دې صوبایي حکومت دومره دفاع وکړله په کار چې د 11 کالو ذکر هم کړی که نه چې دلته کې څه وشو د دې وسایل چېرته لاړل دلته ډېر ښه کارونه وشو دا استاد ته خیم که نه ګوره مخکې به 100 روپۍ ټیکس اخیست اوس موږ نه 10 زره علي دا چې دی د زري ټیکسونه اوس نه ابیانه چې اوبه دا اوبه چې تینې د هغې مخکې فرض که 10 روپۍ وې اوس وی 10 زره راکوه پوه نه شو انتقال به مخکې په 2 روپۍ و اوس یې وی په 25 روپۍ راکوه پوه نه شوې نو نور ته څه وی کم یو کس راووتو دا پیسې چېرته کي زیاتونه چې په تربل که نه لکه څنګه چې ګوره د موټروی ټیکس چې کوم دی نو د 30 نه 40 کول پکارو نو ډایرکټ 60 ای شاباس نو دا روان نه دي چرته ځي یاره خو ګوره دا د بار نه تاله دا تعلیم یافته خلک د بار نه راځي تا انګریز لیګو ولې دا ګوره دا صوبه قرضدار شو ګوره علم خانو صوبه څنګه قرضداره ته ګاډي نشته افسر سره وګوره سیاسي سره وګوره هغې ته ګاډي کم دي بجلي ورته کمه ده سامان یې دغه کړي دي عوام سره نشته چې ام پی ای نه یو حکومت پسې خبرې کوي نو لکه د خلکو سوچونه انفرادي اجتماعي شته دي نه دې خلکو بس لکه دې له خلکو ووټ ورکړی دی زه ووټ یې پرې خایه ورکړی ټیک ده نو بیا خو دا صوبه چې کومه ده د دلته وزیر اعلی مې او صوبایي صدر مې نو یو څیز خو دې طرف ته خو یو بېله کابینه جوړه کړه چې دلته کې د بیروکراټونو هم څوک تپوس کوي که نه نو ګوره اول ورځ تا خیال کړی نو وي د وزیر اعلی دی چې دی وزیر داخله راغلی هغې کې ګورنر هم خیال دې کړي وزیر اعلی به هم پکې و او دې کتلي و یو بل سره څنګه ستاسو دپاره جګړه کوله او چې بیا کله مفاد رالل نو څنګه یو ځای شو د عوامو دپاره ټول یو په یو میز ناستو د قوم دپاره نشي یو ځای کېدی ولې کېږي قوم سره خپل ایشوز نشته ګوره کله بدله یو ځای کې مسله جوړه کي چې نن موږ د پښتنو جګړه ده نن د شریعت راولو نن د دا راولو او شرمېږي به پې چې کم بنیادي شي نه دي هغه تا ته نه درکوي د هغې روان دی طبی روانه ده موږ ورته چې ته سمګلنګ بالکل آزاد کار سړی ما دې پیدرا دغه که دلته خو دې د سیټل والا خو دې تباو برباد کړل صحیح خالد خالد څه پیغام به ورکوې سم دي علف خان زه عوامو ته همدا وایم چې یاره ځان وپېژنئ اول ځان دغه کې او کار چې دی اسلامي دغه چې کوم دا دی مطلب دا دی چې تاسو په خپل ځان صرف اکاونټیبلټي پکار ده نور نه دا کسان تاسو له مطلب دا دی چې مسلې حل کوي نه کوي صرف دته ایشوز پیدا کوي زلمی کل تباہ و برباد کوي هغې غذین کې دا چې یاره دا طریقې کار پکار دی او هغه پکار دی موږ له قوم له پکار دا دی چې بنیادي شي نه موږ حکومت سره دغه وکړي چې ټیک ته تاله په رهایه موټ درکړی دی خو د دې دا مطلب نه دا بنیادي مسایل دا خو چې دی انصاف خو پیدا کړي که نه په معاشره کې لومبی شی دی آیا چې دا کم حکمرانان دي په خپل دغه کې چې انصاف کوي بیا خو ډېره ښه ده دا صادق او امین دي بالکل واپس ده او که دا صادق او امین ني که نه نو ځان واپسې مه ستړی کوئ دې ستاسو مسله نه حل کولی شي نه کولی شي دوغلاپن دوه شیونه ستا دغه دي چې بای دا صادق او امیني ایمانداري او رښتیني نو بیا خو واپسې بالکل ورځه او که دا ني نو بیا ګوره ځان مه ستړی کوئ ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا کومه جرګه چې وشوه د دې چې کومه ضایمو کم مقاصدو
هغه پاک پوج هم غواړي، هغه دوی به وکړل. نو چې دوی ورسره ځان روغوي او په بله طریقه ول راتاویږي، نو مو تا چې کوم دی نو ولې د دغه خپل پوج دی کې زمونږ بچي دي، زمونږ رونه دي، زمونږ د دې پاکستان دي، زمونږ د دې ملک دي، نو موږ بیا ولې لګیا یو؟ او همدا سیاسي خلکه چې نن وایي چې پوج دا وکړل او پوج دا وکړل او پوج دا وکړل، نو د دې خلکو نه مو اورېدلي چې دا ملک پوج چلی، د دې ملک تحفظ پوج یقیني کړی دی، دا هر څه چې کوم دی نو پوج کنټرول کړي دي. نو چې کله په کرسۍ وي نو ټیک ته چې د کرسۍ نه روزي نو د ځانه باتوران جوړ کړي او د خپلو خیرو کېدو لپاره په پوج باندې نیوکې وکړي. نو دا خبره چې کومه ده داسې عبث ده، دا بالکل فضول ده، داسې بکواس کوي چې دلته کې دا چلو شو، دلته کې هغه چل شو. انشاءالله خو جون دي نو په بل پروګرام کې به بیا دغه کوو. خالد خان دغه اخرنۍ خبره چې همدغه خلک کوي چې د پوج صفتونه کوي، خو چې د حکومت او کرسۍ ته لاړ شي نو بیا ځان خیرو کوي. همدغسې دا لب خان روڼه دا ستا چې مسلې دي نو تا له پنجابي خو نه دی، فوجي خو نه، ستا رور تربور تا سره مسلو لکه د یو سړی په کوم دغه دا یاره زه پښتونستان کوم، زه پښتونستان کې خو زه پاسپورټ او دا نه منم او دا صوبه چې کومه ده دا زه به دې صوبه چې ځان لکې دا د ریاست سره صوبې سره طرفونه کړل چې ته ځان لکې ته بس وکړي په سمګلینګ به پکې کې لکه صرف سمګلینګ ته دلته د آیس کاروبار عام دی، ټول آیسیان چې کوم دی نو هغه ځای ته راغونډ شي او بارډر یې ورته کولو که چې کولو په ایران باندې داسې راتاویږي. به دا لا کمې خبرې دي یار، په دې ملک کې خو دا زمونږ بچي او نوي کول خو دې تباه او برباد کړ و دا خلک په دې نه پوهېږي. د ریاست مدینې خبرې دغه دي نو مطلب دا دی ولې هلته دوسو هلته شعور ورکړی هغه خلکو بیا په غونډې دنیا حکومت کولې ولې هغې کې دوه کوالټۍ وې، یو ایماندارو صادق او امینو او ماندارو. زمونږ د دې ته اسم مه کوئ، تاسو داسې وشئ په خدای تعالی یقین وکړه په غونډ دنیا به حکومت کوئ، په غونډه دنیا به حکومت کوئ. ګران کتونکو دغه ویډیو سر شیر کړئ، ځان پوهېږئ، هغې ته مه ګورئ چې سپي نه غوږ وتښته غوږ ته نه ګورو بس منډې وکړو. په ځان پوهېږئ دا خلک زمونږ په سر باندې سودابازي کوي، لګیا دي او بیا چې کوم دی په دې صوبه کې بدامنۍ طرف ته حالات بوځي. الله دې خیر وکړي. وختاً پښتنو په خبره طریقو ډېرې نیوکې کېږي ولې چې لاشعوره خلک ډېر زیات دي. موږ د هغوی دپاره د شعور او سیاسي خلکو ته وایو چې دې قام سره مخلص